د ونې په سر کې یوه کوچني کورکوړې ناسته وه او لاندې روانو اوبو ته یې کتل. یوه ورځ ناڅاپه هغه ولیدل چې یو وړوکی میړی په اوبو کې گیر شوی دی او ځان خلاصولی نشي. میړی ډیر تکلیف کې و او د ډوبېدو په حال کې و. کورکوړې چې دا حالت ولیدل زړه پرې وسوځېد. هغه سمدستي د ونې نه یوه پاڼه وشکولې او د میړی په لور یې وغورځولې. میړی په ډیر زحمت سره په هغه پاڼه وخوت. پاڼه ورو ورو د اوبو له غاړې سره ورسېده او میړی له اوبو څخه وژغورل شو. بله ورځ کورکوړې په ونې کې ناسته وه چې یو ښکاري هلته راغی. هغه خپل ټوپک د کورکوړې په لور برابر کړل. کورکوړې له خطر نه بې خبره وه. هماغه وخت هغه میړی چې پرون ژغورل شوی و راغی. هغه سمدستي د ښکاري پښې ته وخوت او په زور یې وچیچل. ښکاري له درد نه ټوپک له لاسه وغورځول او ډز یې خطا شو. کورکوړې چې خطر یې درک کړ ژر الوزه او ځان یې وژغورل. اخلاقی سبق یا مورل: څوک چې نیکی کوي یوه ورځ یې بدله خامخا ویني. د کمزورو مدد کول تل ښه پایله لري.